بسم الله الرحمن الرحیم. علاقه چې کوم د ټیلابند چې په سوشل میډیا او په نیوز باندې بار بار چلیږي چې په ټیلابند کې د لشمینا بیماری د وجه په سونو کسان ماشومان چې کوم دي هغه د دې ښکار شوي دي. زما کیمرامین که تاسو ته د دې دا مخونه وښي رانږدې کي نو الان کې دا بالکل چې کوم دي چینجي پکې شوي دي نږدې شوي دي. پرون ټیلابند ته د خوشدل ایډوکیټ صاحب سره چې کوم امپیر د دې حلقې هغه سره ډي ایچ او صاحب او نور د ډاکټرانو ټیم راغلی وو. هغوی دوره د بي ایچ او وکړه او بي ایچ او حالات یې چې وکته هغوی دا اعلان وکړو په هغه موقع باندې چې یاره دا کم د ټیلابند ماشومانو ته تاسو اعلانونه وکئ چې دا د بډبیرې اسپتال ته راځي. دلته دا ځای خلک دي د دې سره به خبرې کوو چې دا د ډیمار خلک دي او د دې ځای کرایا چې څومره د بډبیرې پورې سپیشل ځکه چې دا په یو خاندان کې تر لسو ماشومان د دې ښکار شوي دي. آیا دا خلک د ډي ایچ او صاحب په دغه اعلان باندې بډبیرې تګ ته تیار دي که تیار نه دي؟ ځکه چې دوی نه باقاعده ټیسټونه کیږي خو د دوی پراپر طریقې سره دوی ته لا علاج شروع نه دی. د دې ځای خلکو سره به خبرې کوو چې پرون ډي ایچ او صاحب کوم اعلان کړی دی آیا دوی دغه خبرو ته جوړ دي او که جوړ نه دي؟ یاره جان صاحب بھائی تا زه خو په دې باندې ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ لکه مطلب دی دا ته پکې لا البته لږه ګزاره کې کنه د دې ځي او د دې شي چا اس قسم څه مونږ ته دغه نه دی ښولی او نه یې څه تکلیف کړی او نه زموږ دپاره چا څوک تلي او یا د بیچو دا دې ته ډېر کسان داسې راله دوه درې ځل خو هېڅ قسم مونږ ته یو سهولت هم میلاو نه شو. دویم نمبر خبره پکې دا ده چې مونږ لکه مطلب دی نامحرومه یو د دې شي نه لکه مطلب چې شاه فرمان صاحب شو یا مطلب خوشدل صاحب شو مونږ دا نه وایو دا د پارټۍ په سطح باندې دا خبره نه کوو لکه مونږ ته د دې شي ډېر غټ ضرورت دی مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی زموږ زنانو ته تکلیف دی ماشومانو ته تکلیف دی لکه مطلب دی چې در بډابیرې پورې مونږ ځو نو تقریبا زموږ 1400-1500 روپۍ مطلب چې کرایا نه علاقه مزدورکار خلک یو د بټو کې لکه مطلب دا ټول خواران لګی دي پلاران لکه مزدورکار دي نو کم کس ته به یا ګاډی یا دغه نو چې دا شی مونږ ته دلته د خپل ځای ته راشي لکه مطلب په ټیلابند کې شي هر ځای کې چې وي خو چې په ټیلابند کې وي لکه مطلب دی مونږ ته به لږ سهولت وي د کرایانو نه خو به خلاص شو. بل نور سره به هم خبرې کوو چې دی پرون چې ډي ایچ او صاحب کوم اعلان کړی دی د دی د دغه فیصله باندې خوشحاله دي او که خوشحاله نه ماما دا راته ووایه چې پرون ډي ایچ او صاحب کوم اعلان کړی دی چې تاسو به بډبیرې ته د خپل واړه راولئ تاسو دې ته فیصلې ته تیار یې؟ نه جی مونږه مزدورکار خلک یو دلته مونږه مطلب د بټۍ د مزدورۍ نه موځو ماشومان هم مطلب دی چې یو ورځ نه دا دوه نه دي دا خو میاشتو باندې علاج دی نو مونږ له چې دلته مطلب د کاروبار چالو شي دا ماشومان رانه بربادېږي خرابېږي چې د ماشومانو علاج دلته وشي نو ښه به غریبي مو لا ډېره زیاته. دې بابا نه تپوس کو بابا ته بډبیرې اسپتال ته علاج ته تلی شي که نه چې تاله په خپل کلي کې سهولت میلو شي؟ یاره جي په دې خپل حجرې له هم نشم راتلی نو بډبیر ته به څه لاړ شم په دې ځای کې چې ماله دا غاړي چې په زما حجره کې په بل حجره کې نو دې په شواخونده د کور نه رالم اوس نو خپل حجرې له نشم رات نو بډبیر ته به څنګه لاړ شم که ما سره نشته. ماشومانو تاسو کوم چې د بډبیرې اسپتال دی هلته تلو ته تیار یې که تیار یې؟ تاسو پرون چې ډي ایچ او صاحب کوم اعلان کړی په دې تاسو خوشحاله یې که خفه یې؟ تاسو ته دا فیصله منظور نه ده؟ مونږ ته دا فیصله منظور نه ده او مونږ ته دا خبره ده که د دې زر تر زره علاج ونه شو لکه په یو هفته ټایم ورکوو که په دې کې زموږ غور ونه شو نو مونږ به د بي ایچ او د ډي ایچ او مخې له احتجاج کوو د دې خبرې چې زموږ مطلب هېڅ قسم د تعاون موږ سره ونه کړی شو یا زموږ غور ونه کړی شو موږ به په دې خبره باندې احتجاج کوو. ګرانو کتونکو او زه خپله هم دغه ډي ایچ او صاحب ته دا سوال په طریقه باندې وایم دې خلکو دا وینا ده د دې زړونه راپړسېدلي دي چې د یو میاشتې نه د دې خلکو صرف ټیسټونه روان دي هغه رزلټ هم لا نه دی راغلی او باقاعده طور دی دا غوښتنې کوي که مونږ یو هفته دې له ټایم ورکړو که یو هفته کې د ټیلابند بي ایچ او ته دې سهولت ور نه کو نو دا خلک به په احتجاج لاس پورې کوي دوی به د ګورنر هاوس مخې ته مدرېږي او دا سخته غوښتنه ډي ایچ او نه کوي د ډي ایچ او نه دا خلک خفه دي چې پرون ډي ایچ او صاحب راغلی دی او هغه دا ویلي دي چې مونږ دلته دا علاج مونږ نشو کولی تاسو بډبیر بل یو کس سره هم خبرې کوو چې هغوی په دې باره کې څه وایي هغوی به مونږ خپله پرون چې ډي ایچ او صاحب کوم راغلی تاسو هم په مکال ته موجود وی ورغلي وی هغوی څه خبرې وکړي هغوی دې خلکو ته علاج په دې خپل ټیلابند کې ولې نشي ورکولی هغوی څه مجبوري وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم پرون ډي ایچ او صاحب او هغوی سره چې کوم دی خوشدل صاحب راغلی او زموږ چې کوم امپی دی
هغوی مونږ هم پرون لاړو دلته کې د اسلام آباد نه یو ډاکټر راغلی و هغې ټسټونه کولو نو مونږ هم لاړو مونږ هم معلومات کولو چې آیا دا څه پروګرام دی سیټ کوي نو مونږ خو ډېر خوشحاله شو مونږ ویل زه دا مونږ خپل علاقې له راغلل دلته به چې کوم دی مونږ له دا سهولت راکړي خو نه هغه زمونږ د هغه چې کوم دی خلاف هغې چې کوم دی دغه واخیستو او ډي ایچ او صاحب چې کوم دی هغه وایي دا بي ایچ او چې کوم دی دا د علاج قابله نه ده وایي مونږ دلته کېناستې نه شو مونږ له چې کوم دی 3 4 5 کمرې دي پکې او چې کوم دی هغوی وایي چې دا د ناستې قابله نه ده او دغه تاسو به چې کوم دی علاج له بډبیر له راځئ نو زمونږ دا خلک چې کوم دي دا غریب خلک دي ټول اوس په بټو کې خواران لګې وي د دې د لاسه چې کوم دی هغوی دې حال ته ورسېد چې بچي مخونه یې څښا شو چینجي پکې نن شوي دي هغوی به دلته خپله دیړیو کې که نه دا ماشومان بوځي تر هغه بډبیر او دغه پورې چې کوم دی 500 او 600 چې کوم دی کرایي ورکړي نو زه ډي ایچ او صاحب له دا خواست کوم چې تاسو زمونږ د علاقې له چې کوم دی مونږ له علاج دا سهولت راکړئ چې مونږ له په خپل علاقه کې دا علاج وشي که نه وي نو مونږ به د دې ډي ایچ او خلاف چې کوم دی مونږ احتجاج کوو مونږ به چې کوم دی گورنر هاوس ته ځو مونږ به دا خپل احتجاج کوو ځکه چې زمونږ دا ماشومانو له دا کم نقصان رسېدلی دی نور چې کوم دی دا مونږ نشو برداشت کولی مونږ چې دې ماشومان له ګورو مونږ د بالکل چې کوم دی زړه نه ورسره وینې څاڅي ځکه چې دا ماشومان په کم تکلیف کې دي که دا د دې ډي ایچ او یا د دې گورنر صاحب یا د بل وی د امپیا صاحب وی دا ماشومان داسې وی هغوی به دې له دا سهولت نه ورکولو هغوی به چې کوم دی دې دپاره څه نه کولو او زمونږ د دې ماشومانو غم نشته دی اور دپاره مونږ له هر سړی راځي زمونږ د ماشومانو تپوس کولو څوک نشته دی زه بیا هم ډي ایچ او صاحب ته هم گورنر صاحب ته هم دا پیغام ورکوم چې تاسو زمونږ د ماشومانو له چې کوم دی دا سهولت د علاقې ته راوړئ دا تاسو خبرې واورېدې د دې خلکو چې کوم واقع د چا زړونه دردېدلي دي او دې خلکو ډي ایچ او صاحب ته هم دا وارننګ ورکو چې یو هفته دا خلک دی ټیلابند خلک چې کوم دی ټیم دی خلکو له ورکوي چې په یو هفته کې د ټیلابند بي ایچ او باندې کار شروع شي او دلته دا سهولت ملو شي که چېرې دا سهولت په یو هفته کې ملو نه شو نو دا په سوونو باندې خلک دي نن خو ډېر لږ کاري خو دا په سوونو خلکو به راوځي د کوواټ روډ د ډي ایچ او مخې ته او د گورنر هاوس مخې ته به په احتجاج باندې مجبوره کیږي